أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم 9 کلاس مونږ بایولوژي شروع کړی ده او په هغې کې 4 نمبر چپټر ته ورسېدو. چپټر نوم دی سیل اینډ ټیشو. سیل اینډ ټیشو سټډي کولو لپاره یو ایلیمنټس یو انسټرومنټ ضرورت دی. د دې انسټرومنټ یا د دې آله نه بغیر موږ سیل اینډ ټیشو نشو سټډي کولی، ولې هغه موږ ته په سترګو نظر راځي او دا سیل اینډ ټیشو کتلو لپاره مایکروسکوپ ضرورت دی. موږ مایکروسکوپ بیسیکلی ډیولپمنټ مو وی مایکروسکوپ ایجاد څنګه شو، مایکروسکوپ کې څومره کمپوننټس دي. نن چې دی موږ به مایکروسکوپ وایو او لږ تقسیم به یې وایو. نن ټاپک چې دی هغه زموږ سره لایټ مایکروسکوپ، هغه مایکروسکوپ چې هغه چې په رڼا چې دی هغه رن کوي، رڼا باندې کار کوي، رڼا باندې ورکینګ کوي، هغه مایکروسکوپ ته موږ وایو لایټ مایکروسکوپ. موږ د دې تعریف په داسې ولیکو اټ از ا کایند اف مایکروسکوپ. دا د یو مایکروسکوپ قسم دی چې د هغې ورکینګ آر بیس اون د سورس اف ا لایټ. د هغه ورکینګ چې دی هغه په لایټ په ذریعه باندې څه کوي، ورک کوي. داسې مایکروسکوپ ته موږ لایټ مایکروسکوپ وایو. ډیفینیشن یې ولیکو. ډیفینیشن یې داسې اټ از ا کایند of microscope. دا مایکروسکوپ چې دی څه قسم دی that use چې هغه یوز کوي use light as a source. light source چې دی دا یو سورس استعمال کوي to سره لپاره to see tiny object یا cell. چې سیل کتو لپاره موږ څه استعمال کو؟ لایټ استعمال کو. دی مایکروسکوپ ته موږ وایو لایټ مایکروسکوپ. لایټ مایکروسکوپ بیسیکلی دا 9 کلاس کې 4 نمبر چپټر کې زموږ سره ټاپک دی. لایټ مایکروسکوپ د دې بیا موږ تقسیمو په لینز باندې تقسیمو. لایټ مایکروسکوپ بیا لږ کلاسیفیکیشن وایو. لایټ مایکروسکوپ بیسیکلی موږ تقسیم کوو په دوه اقسام باندې. لایټ مایکروسکوپ یو قسم چې دی هغې ته موږ سیمپل لایټ مایکروسکوپ وایو، او سیکنډ چې دی کمپاؤنډ لایټ مایکروسکوپ. سیمپل لایټ مایکروسکوپ او دا لایټ مایکروسکوپ موږ په څه وجه باندې ډیوایډ کوو؟ دلته به هغه وجه بیان کوو on the base of lens. په لینس په وجه موږ لایټ مایکروسکوپ دوه قسمونه دي، یو دی سیمپل لایټ مایکروسکوپ او بل دی کمپاؤنډ لایټ مایکروسکوپ. سیمپل لایټ مایکروسکوپ څه ته وایي؟ سیمپل لایټ مایکروسکوپ صرف او صرف پای کې اونلی ون سوي لینز وي، یو لینز وي، هغې ته موږ وایي سیمپل لایټ مایکروسکوپ. فار ایگزامپل تاسو وګورئ چې ماشومانو سره دارنګ یو شیشه وي، هغه نور ته ونیسي او کاغذ سوځوي. هغه شیشه چې دا بیسیکلی هغې ته میګنیفاینګ ګلاس وایي. دا میګنیفاینګ ګلاس چې دی دا کې یو لینز دی او دې ته موږ وایي سیمپل لایټ مایکروسکوپ. ځکه هم هغه د مایکروسکوپ کار کوي، یو آبجیکټ چې دی هغه غټوي. دې ته وایو سیمپل لایټ مایکروسکوپ چې هغه کې یو لینز وي. اگزامپل موږ واخیستو. اگزامپل زموږ سره چې دی هغه څه دی؟ میګنیفاینګ ګلاس. میګنیفاینګ ګلاس بیسیکلی دا په یو لینز باندې مشتمل دی او ځکه دې ته موږ وایو سیمپل لایټ مایکروسکوپ. په یو لینز دی او رڼا باندې رننګ کوي او مایکروسکوپ کار کوي. This is an example of light magnifying glass. Second چې دی کمپاؤنډ
کمپاوند لایټ مایکروسکوپ څه ته وایي. کمپاوند لایټ مایکروسکوپ څنګه چې تاسو په سکولونو کې دي، کالجونو کې دي، لیبارټرۍ کې دي، چې کله تاسو میډیکل لیبارټرۍ ته لاړ شئ هغې کې هم تاسو مایکروسکوپ ګورئ، دا ټول چې دی کمپاوند لایټ مایکروسکوپ دي. ځکه په دې کې د یو نه زیات لینز دي. د یو نه زیات لینز وي دې په وجه دې ته موږ کمپاوند لایټ مایکروسکوپ. لینز هغه منګه شیشه ته ویلی شو یا هغه منګه دغه ته ویلی شو شیشه یا پلاستیک چې هغه مایکروسکوپ کې یو آبجیکټ څه کوي غټوي. دا لینز چې دی زموږ سره دوه نه زیات وي یا یو نه زیات وي دې ته وایي کمپاوند لایټ مایکروسکوپ. د ده تعریف داسې دی it consists of more than one lens. یو لینس نه چې زیات وي هغې ته موږ کمپاوند لایټ مایکروسکوپ وایو. دویمه خبره په لایټ باندې چې څه کوي هغه ورکینګ کوي. اگزامپل موږ والو اگزامپل تاسو په سکولونو کې سکول کې چې کوم یو مایکروسکوپ دی یا کالجز کې دي یا تاسو څومره لیبارټرۍ ته لاړ شئ دا چې دی لیبارټرۍ کې دا تاسو مایکروسکوپ دی دې ته وایي کمپاوند لایټ مایکروسکوپ ځکه په دې کې یو نه زیات لینز دي. اوس هغه لینز چې دي بیا دا موږ فردر بیا ډیوایډ کوو انهاو بس موږ دومره دا ووې بیا چې دی دا لینز دوه ټایپس دي پکې. یو د سترګې سره نږدې وي هغې ته وایي آی پیس لینس ورته وایي. او سیکنډ چې دی چې کوم یو سلایډ سره نږدې دی موږ سلایډ ایښی دی پای کې موږ یو آبجیکټ ایښی دی یو موږ تھنګ ایښی دی هغه تھنګ ګورو دا سلایډ سره چې کوم یو لینز موجود وي هغه لینز ته موږ وایي ابجیکټیو لینز. او د دې لینز ما تاسو فنکشن هم ویلو د دې لینز کار چې دی څه کوي بیسیکلی دا میګنیفیکیشن کوي. میګنیفیکیشن موږ انشاءالله په 101 ویډیو کې ویلې وه. بیسیکلی د مایکروسکوپ کې داسې صلاحیت چې یو آبجیکټ چې دی خپل اوریجنل سایز نه غټ کړي او هغه سایز چې غټ کو دا عرضي سایز دی. فار ایگزامپل یو جسم چې دی 1 سانتي میټر دی او په مایکروسکوپ کې هغه 10 ښیي 20 ښیي 200 ښیي دارنګې دې موږ تصویر ته چې غټی کوو دا جسم دې ته موږ وایي میګنیفیکیشن. په کمپاوند لایټ مایکروسکوپ کې دوه لینزز دي یو سترګې ته نږدې وي هغې ته وایي آی پیس او یو چې لینز سره نږدې دی هغې ته وایي ابجیکټیو لینز. د دو بیا موږ پاور چې دی میګنیفیکیشن چې دی هغه موږ څه نه ظاهرو د ایکس نه ظاهرو او ایکس بیسیکلی ټایمز ته وایي څومره ټایم چې دی دا یو آبجیکټ چې دی څه کوي غټوي. فار ایگزامپل 2x مطلب دا جسم 2 دگنا چې دی دا څه کوي غټوي. 4x 4 دفعه 5x 5 دفعه 10x 10 دفعه یو جسم څه کوي دا د اوریجنل نه غټوي. دا نن موږ ټاپک شو لایټ مایکروسکوپ. بیا موږ مایکروسکوپ کمپوننټس ویلي دي د هغې موږ یو لږ بیکاره ډایګرام هم جوړ کړی ویډیو نمبر 100 کې هغه تاسو کتلی شئ. خو موږ دلته چې د کمپاوند لایټ مایکروسکوپ وي بیسیکلی موږ لایټ مایکروسکوپ په 2 حصو کې تقسیمو آن د بیس آف لینزز. لایټ مایکروسکوپ تعریف مو کړ هغه مایکروسکوپ چې هغې کې موږ لایټ روشني چې دا رڼا چې دا ایز سورس استعمال کو یو ذریعه استعمال کو د ابجیکټ کتو لپاره دې ته وایي لایټ مایکروسکوپ. لایټ مایکروسکوپ بیا موږ اقسام انشاءالله دې نه پس ویډیو روانه الکترون مایکروسکوپ. الکترون مایکروسکوپ څه ته وایي او الکترون مایکروسکوپ څو ټایپس دي کله ډسکور شو. الکترون مایکروسکوپ د لایټ مایکروسکوپ کې څه ډفرنسیټ دی انشاءالله هغه به بله ویډیو کوو. دې نه پس راغلو ویډیو کې موږ وایو ذکر کوو الکترون مایکروسکوپ. آی پورې اجازت راکړئ. خدا حافظ.